یونس ویډینګ هال د ودونو په شمول نورو پروګرامونو لپاره آیډیل ځای پرسکون ماحول خپل ځان سنبالوي کشش بیوټي پارلر چې د یونس ویډینګ هال نوې کریشن دی تقریبا په یو وخت کې درې څلورو زنانو میک اپ کېدی شي. आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं और मुनासिब रेट में हम रेट भी मुनासिब लेते हैं और मेयार में और क्वांटिटी और क्वालिटी में हम नो कॉम्प्रोमाइज़. دا چې کوم دی نو دا جینټس هال انتهایی زبردست او عاشقانه ماحول هلک د پاره چې دی نو دا سټیج جوړ دی लेडीज़ के लिए अलग स्टाफ रखा हुआ है. د نارینهو دپاره نو هم دقه شانته دا د زنانو دپاره تیار ناوې چې چېرته کینی دلهن نو د هغې دپاره سټیج دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې قدر ملکتونکو مخامخ تاسو ګورئ یونس ویډینګ هال یو زبردست لوکیشن زبردست حال دا د کوزدر تحصیلي ادینځای لړم روډ باندې موجود دی. داندان ډېرې نه رابره دغه د ښکتې نه دغه روډ راغلی دی په مخه بیا دا چې کوم دی نو اوچ او لړم ته تللی دی. دا اوله کې تاسو ته ما ښوولی خو په هغه وخت کې دا جوړېدو اوس مکمل تیار شوی دی او دغه د دې چمن چې مخې ته دی هغه ځای پکې بیا د اسې ناستې دی دغه مین ګیټ او د دې ځای کې نه بیا دغه لګېدلي کفریل او دغه ځای کې چې کوم دی نو بیا چې کله واده نو هم کرسۍ لګېدلي بهر چې کوم مېلمانه راځي ویټینګ کوي نو د هغې دپاره دغه هم استعمالېږي دا ځای او ورسره بیا دا چمن هم د ضرورت په وخت باندې په استعمال کې راتلی شي د ناستې لپاره کلاو ځای. یونس چې کوم دی نو ویډینګ هال د دې اوس دننه چې کوم دغه دی اوس مکمل تیار شوی دی او دغه مین انټرنس د مین انټرنس نه که موږ بیا شاته ګورو نو یو ځل بیا هغه مین روډ سایډ دننه بیا چې کوم دی نو دغه د جنرل منیجر آفس دی او دلته بیا دا ځای هم چې دی نو چې کله میلمانه ګڼېږي او د خوراک دپاره کرسۍ مطلب دغې نو دلته دا صوفې لګېدلي دي د مین ګیټ نه دننه او دلته هم ناسته چې کوم دی نو هغه کېدی شي. دا چې کوم دی نو دا جینټس هال دی یعنې چې چېرته کې نارینه کیني دغه مونږه کلاو شو دا ګیټ او دغه انتهایی زبردست عاشقانه ماحول بلیک اینڈ وایټ بلکې ګولډ بلیک چې کوم کلر دی دغه د هغې چت تاسو وګورئ ډېر زبردست دغه شانته دغه چت او چې دغه لایټونه لګېدلي نو یو ډېر عاشقانه ماحول ورکوي د ناستې لپاره د کمې دپاره چې دلته کې چې کوم دی نو دا یو د هلک دپاره چې دی نو دا سټیج جوړ دی دا خو د دې مستقل سټیج دی خو د وخت سره چې کوم دی نو دا دی بدلی هم د چا چې کله څه ضرورت یو څه تبدیلي پکې راولي نو دا بدلېدی هم شي. دلته کې چې کوم دی نو دلها او د هغه سره د هغه ملګري چې کوم دی نو هغه کینی دغه لایټونه چې کوم دی نو پکې ولګېدلو او دې سره دغه چې کوم دی نو اګزاست دی بیا دغه زبردست ایسیګان چې کوم دی نو دغه لګېدلي دي. دا هم د سوپا ټایپ ناستې میزونه دي چې خوراک پې کېږي د هغه ځای پورې دا قطار تللی دی او دا چې کوم دی نو دا هم هغه سوپا ټایپ دی او بیا هغه طرف ته که موږ لاړ شو نو دغه کرسۍ او میزونه لګېدلي دي او دغه شانتې دا حال چې دی نو دغه هغه شاته کرسۍ پرتې دي او دا بیا چې کله میلمانه ګڼېږي نو بیا دا ټول حال چې دی نو په دې کې د ناستې گنجائش थे. इसमें कितने बंदे دا मैनेजर से زموږ سره मुकम्मल इसमें 450 की यकदम जो है ना आप बैठा के मेहमानों को खाना खिला सकते हैं बाइज़्ज़त तरीके से और लग्जरी किस्म का खाना. सर्विस बहुत अच्छी और इंतहाई अच्छा टेस्टफुल खाना और हमारे पास बड़े प्रोफेशनल कारीगर और प्रोफेशनल वेटर और लेडीज़ के लिए जो हमने लेडीज़ के लिए अलग स्टाफ रखा हुआ है फीमेल स्टाफ और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर जो हमने पर्दे का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया. دغه هغه طرف ته د زنانو حال دی دغه طرف ته بیا چې کوم دی نو مونږ دا خو چت یو دی خو لکه دا پکې بیا پارټیشن شوی دی پرده شوی دی نو د دې نه هغه طرف ته چې کوم دی نو زنانه دي دا پکې یو زبردست خبره راله چې د لیډیز دپاره چې کوم دی نو لیډي سټاف دی
د مین چې کوم سایډ چې موږ رواني کوم دا بیا ټوټل د زنانو سایډ دی او ورسره هغه بیا د بهر نه چې کوم دی نو ګیټ راغلی دی او دا دغه ګیټ باندې هم لکه مطلب دا چې زنانه دي زنانو لار جدا ده او دا چې کوم دی زنانو په پورشن کې دا چې کوم دی بیا برایډ روم کم چې د ناوې دپاره تیار شوی دی دغه چې څنګه موږ ورننه وځو نو دغه چې کوم دی د ناستې دپاره سیسټم دی بیا پکې دغه آئین لګېدلی دی دا بیسن دی او دغه بیا چې کوم دی نو واش روم زنانو په پورشن کې چې کوم دی نو دا واش روم دی د زنانو دپاره دلته جدا واشروم دغه سیستم دغه انګلیش کموډ دی په دې کې او باقي چې کوم دی نو دلته کې دا درې چې کوم واشرومونه لګېدلي دي نو په دې کې عام انډین کموډ لګېدلي دي دغه ورسره بیسنې دي او چې کوم دی نو دا تاسو ته ما چې څنګه دا دننه زیږونه وښول نو دا د هغه زیږي نه بیا د زنانو دپاره دا جدا لار ده او په دې باندې چې کوم دی نو زنانه ځان له راځي او دغه خو د ناستې ځای تاسو ته ما مخکې ښوولی دی د دې نه علاوه دا بیا د زنانو د ناستې دپاره چې کوم دی نو د کانې پروګرام څنګه چې هغه حال دی د نارینهو دپاره نو هم دقه شانته دا د زنانو دپاره تیار دی په دې کې هم دغه میزونه چې کله څوک راځي پروګرام کېږي نو دغه کرسی او دغه میزونه لګي او بیا چې کوم دی نو دغه لګېدلي دي دغه میزونه دغه کرسی 450 کسانو زنانو دپاره چې کوم دی نو د ناستې دغه پروګرام دی دغه میزونه ورسره دا هم دي او دغه شانته هغې طرف ته هم دي او دا پکې بیا هغه صوفه چې کوم کرسی نه علاوه مستقل دلته لګېدلي دې طرف ته هم دی دغه شانته چې کوم دی نو دې طرف ته هم دی او دغه اے سی ګان پکې لګېدلي دغه د پردې دپاره پارټیشن او دغه د ناوې چې چېرته کینی دلهن نو د هغې دپاره سټیج دی ډېر زبردست دا د دوی مستقل سټیج دی خو که فرض که څوک غواړي او ځان نه خرچه کوي نو په دې کې تبدیلي هم راتلی شي او دا چې کوم دی نو بدلون هم کیدی شي خو دوی چې کوم جوړ کړی دی فلحال مستقل سټیج د ناوې د ناستې دپاره نو هغه دا دی د زنانو حال چې کوم دی نو یو ځل بیا د دې سایډ نه ډېر زبردست ډېر کلاو او د سړو نه جدا ماحول دا یونس شادي حال یو نوې یو نوې کریشن چې دی کړی دی هغه د بیوټي پارلر دغلته ورځو او تاسو ته ښایو چې په دغه بیوټي پارلر کې دا کشش بیوټي پارلر سیلون دا جوړ دی دغه بیوټي پارلر دننه موږ تاسو ته ښایو چې دا د ناستې ځای دی چې کوم زنانه ناوې عام زنانه راځي او هغه دلته کې چې کوم دی نو خپل ځان سنبالوي کشش بیوټي پارلر چې د یونس ویډینګ هال نوې کریشن دی دغه تاسو وکتو دلته دغه کرسی چې کوم دی نو دغه لګېدلي دي دغه هغه سامان پروت دی چې کوم په بیوټي دغه کې استعمالیږي یو دا کرسی ده دغه شانته یو دا کرسی هم ده او دغه شانته یو هغه هم ده تقریبا په یو وخت کې دا درې څلورو زنانو دغه چې کوم دی نو دلته کې کېدی شي هغه مخامخ شیشه هم لګېدلې ده जी अस्सलाम वालेकुम जी माय नेम इज़ महबूब दानिश यूनिस वेडिंग हॉल जनरल मैनेजर। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेंटेज है और इसमें ये हमारे पास मुकम्मल जो लग्जरी किस्म का हमने एक ना कशिश ब्यूटी सैलून जो बनाया है तो उससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये सारी जो सहूलियात हैं ना तमाम कस्टमर के लिए है और चक दरा या एनिमल कोई भी लेडीज़ हो यानी कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए भी ना उसके बगैर भी अपना वो यानी कि यहाँ से वर्क करवा सकती है तो इंशाल्लाह खसूसी डिस्काउंट के साथ आपको आप सकता हम दे देगा। थैंक यू सो मच। د یونس ویډینګ هال د مین انټرنس نه د زنانه چې کوم راځي خلکو ودون ته راغوښتلي نو دا ځان له کار پارکینګ دغه ځای کې چې کوم دی نو په دې سایډ باندې ګاډي ځي او ورسره بیا دغه کلاو
کار پارکینګ چې کوم دی نو دغه موجود دی او بیا چې کومې زنانه د هغې دپاره جدا لار چې کوم ده کومه چې ما تاسو ته دنده نه ښولې نو هغه دا ده په دې باندې زنانه چې کوم ده نو ښه فرده کې دغه زنانه چې کوم حال دی نو هغې ته ځي او همدغه شانته دلته چې کوم د نارینهو ګاډي راځي نو د هغې دپاره هم د یونس ویډینګ هال چې کوم دی نو د هغې دا د دې سایډ باندې هم ګاډي کودېدی شي د نارینهو د کار پارکینګ د ګاډو د ودرولو لپاره کلاو ځای او دغه لار چې کوم دی نو دغه ورته هم د سړک نه جدا راغلې ده او دغه چې کوم دی نو د نارینهو واشرومونه چې کوم موجود دي دلته کې انګلیش کموډ هم دي او ورسره انډین هم دي دغه ورسره بیسنې لګېدلي دي او چې څنګه دلته سره ځان تیار کړي نو هغه مخامخ جومات چې تاسو ته ما ښوولی او په دې طرف باندې ډایرکټ وځي منظر لپاره دغه لار کلاو شوه اجي قدرمنو کتونکو اوس مخامخ موږ سره د یونس ویډینګ هال کوم چې د اوچ روड لړم ته تللی دی اندان ډیرې نه بره اوچ نه لاندې موجود ہے منیجر محبوب صاحب بیٹے ہیں چونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے تو اردو میں بات کریں گے محبوب صاحب آپ کب سے یہاں آئے ہیں ڈیوٹی جوائن کی ہے اور حال کے حوالے سے آپ کے خیالات کیا ہیں السلام علیکم پہلے تو تمام کسٹمرز کو میری طرف سے پیار بھرا سلام ہو مائی نیم از محبوب دانش جنرل مینیجر یونس ویڈنگ ہال اوچ شرقی چک درہ سر میں اپنے کسٹمر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت اچھی ہم سروس دے رہے ہیں بہت اچھا کھانا دے رہے ہیں اور مکمل ہم کسٹمر کو یہ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یعنی کہ ہمارے پروڈکٹ کو چیک کر لے فوڈ کے لحاظ سے سروسز کے لحاظ سے اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس اچھے اسٹیج ہیں اچھی ہمارے پاس سروسز ہیں خوبصورت ہال ہیں لیڈیز کے لیے جو ہے وہ باپردہ انتظام ہے ہمارے پاس اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور مناسب ریٹ میں ہم ریٹ بھی مناسب لیتے ہیں اور معیار میں اور کوانٹٹی اور کوالٹی میں ہم نو کمپرومائز ہم کسٹمر کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ سر ہمارا ریٹ یہ ہے اور انشاءاللہ ہم معیار میں کوئی انشاءاللہ کمی بیشی نہیں کریں گے تھینک یو سو مچ یونس ویڈنگ هال لوور دیر اوچ شرقی روډ یو ځل خامخا د خپلو پروګرامونو لپاره د یونس ویډنګ هال چکر ولګوئ ماله اجازه راکړئ د الله په امان